اللہ اکبر لقد تاب توبتن وی دا سے توبہ دے ماعز وستد دا سے توبہ یو روایت کے اہل مدینہ رازی بل دے گناہگار امت رازی کہ دا توبہ دا ما دا طول امت پا گناہگارانو تقسیم شی دا طولو توبہ بخدا قبول کی صد خیال دے پا اغا انسان چی پا خپل نفس سخا اکڑا اور آگے ہوئی چی ما پا کانو ولے وطس حکم معلومو ما سنگسار کے خوچ دا ما اللہ زمان خوشحال شی ما خپل رب خپا کردی دی چی زمان رب خفگان ختم شی او زمان اللہ زمان خوشحال شی دا بعض واقعات صحابوں کے خدای پیدا کردی دیکھ خپل حکمتو نا دی یو غر حکمت پاکی دا دی کدا مسائل التنو پیخا نو بیا با خلقو پا دے سزاگانو کی تاویلات کول بیا با تاویلات کول چی قرآن حدیث کے رازی ہو دا حدیث ہم دے دا رجم متعلقہ لیکن دا قرآن آیت تے خطا دمو علماء وی منسوخ التلاوت تے حکم باقی دے الشیخ و الشیخت ازادن یا فرجموہما بیا با خلق کوئی چی دا پا تشدید محمول دیو پا پلان کیو ڈنگرے خوا دے خوا نو دا قطعاً و یقیناً دا بعض سیزون صحابوں کے اللہ پہ خی چی عملی تور بعض سزاگانی معلومی شی و سبابا کی سوک تاویلاتو لگا غورت بلا ورہ سورو دے پس خضر آلہ رسول اللہ مبارک لہ وید اللہ رسول اغا خضرم چی معیس سر بدنام مغزنہ ما سر کردے پامام دا خدای حکم قائم کا اس و سر سکے خدای تا پتا ہوا کہ اگے پکانو سنگسار کا مامم پکانو سنگسار ہے حکم و تخم علومو لیکن اللہ خپا دے ما زنا کرے دے زدی سنگسار شم زما وجود دی پکانو باندی گوشتلی سی زدی ملشم خوچ زما رب خوشالش اخیرت دا سزانا بچشم ایمان دیتا ویسا ہے بات خلق کوئی دادے وغا دیو دادا صحابہ ایمان دے دادا صحابہ دا خداینا یر دا پکانو استل آسان کر دے پچورا و پچالے اوے نو دا پا یو سات کے بات ساوزی او چی پکانوی وولے سونا سات کے بدا ساوزی او پا سمر زخمی کی گی با کم سترگا بیم لگی او سر بیم لگی او وق بیم لگی او خیٹا بیم لگی او خلا بیم لگی او پوزا بیم لگی او اکثر پا سری اولی چی دا سری مات شی چی بینی تیو بیگی جسانی مرچی سخت سنگین صدا دا سیب دا زینا ننزمون کشر کل طول پا دی غم کے مبتلا دی خپا کے گئے ما دا زینانا خطرناک صدا بلا نشتا چی سل مڑی کڑی سل مڑی یو سزا دادا چی پچاڑے سٹ پرے کا پتورے ہوا پانسی کا خبر ختم 5 منٹوں کے دے سل مڑی چے کڑی چے زر مڑی کڑی دا قیو سزا چے ساتے ہو باسا پانسی کا دا پچاڑے ہوا پتورے ہوا یو 2 منٹا کی بتے سوزی او چے زینا ہے کڑی زینا نو پکانو بولی سڑے چے واد کڑی بھی واد کڑی او واد کڑی خزا نو دا سے بتے سو باسی چے پکانو بولی کا گھنٹا کے تے سو ہوا تاو کا نیمہ کے ہوا تاو کا پا 2 گھنٹے کے تے ہوا خطرناک جرم نانا لکانو جنکے اللہ دے معفیو کی اللہ دے معفیو کی مونگتا خلق رازی پدے لویا گناہ کے مبتلا دی قسم پا اللہ قسم میرا تاو خوان مونگنا خلق دا مسئلو تا پوس کی زان سرے پڑھ کے ساتو دا چاہ چاہتا نو آئیو دا مسئلو تا پوس کی دا سے سپیرمشتا چے دا خپل لور سر زینا کے دا سے سپیرمشتا دما قسم پا اللہ پا جماعت کے ناستے میں یولک مال را گئی دڑیر مودی خبر دا ومونگ دا خبری ٹول لڑکے ساتھو مسئلے تا پوس کو یولک را گئی مال پا اللہ باورو کا جماعت کے ناستے ما تیوی ما سرخ پل پلار دا ناروا عمل کئی پل پلار نمی پریدی سوکم ایسے حالت جوڑ شوی نن سباور شو گورے پا دیو ٹلو کے پا اسلام آباد کے گورے پا لاہور کے گورے قسم پا خودے چکل خانے جوڑی شوی خلقین خطے دے پا دی آئی سبان دے دی مردار تباک للدہ خلق سو کے خرسی او سو کے اس کی او دا سر خوڑے چی اس کی دا سڑے تباکی
وجود هم در لطباق او غرق کو بچیم در غرق او طباق خلق خوشاله دی پیسه میں گټلا اس پیر د دنیا خلق د زناکار کړل سپیرو جنکه د زناکار کړل لکان د زناکار کړل دا ما تاسو کومه دا ولې د خلص کی دا چې اوس کی سلو پینځر و بیا ویخ ناستی بیا ولا خوب نه ورځي وې دې کې دا چلو نشتا دا د بدعمله د پاره خلق استعمال دا حال دې زمون امت کم طرف ته لاړ کشران لکان جنکه بربندې دي بربندې ګرځي جنکه وې پرده خو ظلم دې ظلم پردې ته څه ضرورت دی دا خو ظلم سپیرې زنا دعوت ورکې چې ستا پرده نی او ستا مخ کولوي او ستا مټې کولوي او ستا مرۍ کولوي دنیا لکان درته ګوري دنیا لکان دې په غم مبتلا کړل زناکارو کې دې واچول د خدای یاره څه شوه د خدای بندګانو مرګ نه لرئ ځنکدن نه لرئ قبر ته به نه ځئ خدای له به نه ځئ څه به کوئ توبه باسه د خدای په دربار کې خدای نه ویریږئ که خدای راونیولی قسم په خدای که مو دې څوک لاس کې دا به خدای رانیسي دا ظالمان که دا لکان دی او که دا جینکې خو وخت وله الله ورکوي دا به رانیسي د مرګ نه مخکې بیا به توبې وباسي توبه به نه قبلیږي هغه زنانه راله رسول الله مبارک لو ښه ورته پته ولګېده چې ما به سنګسار کوي ځکه چې څوک را سره بدنام هغه سنګسار کړی دی وایي د الله رسوله زه هغه ښځه یم چې ماعز اسلامي سره بدنام یم و مقه مسله پیښه شوه او حضور پاک پوره تحقیق وکړه ورته یې وی په ګېډه د ماشوم شته وی یو وی زه چې دا ماشوم د ګېډې نه کوز شي او بچی دې پیدا شي بیا راځه ځکه چې کومه ښځه د ماشوم په بیماری باندې بیماري نو هغه به نه سنګساری ماشوم د غېړه کې هغه ورسره بربادېږي که ماشوم د زنا نه ولیني خو ماشوم خرابېږي نو چې هغې ښځې ماشوم وشو نو بیا راله ماشاءالله ځان یې پټ نه که بیا راله د الله حکم په ما جاري که ماشوم مې پیدا شو د الله رسوله ما سنګسار که خو چې زما رب خوشحاله شي رب خپه کړی رسول الله مبارک ورته بیا څه وایي وایي دا ماشوم دې وخت کې ستا پیو ته محتاجه دی دې له پی ورکړه دا ماشوم چې که پیو نه پرېږې او خپل خوراک شروع کړي نو بیا راشه بیا به در باندې د خدای حکم جاري کړو نو لاړ هغه ماشوم یې لویو 2 کاله خوب شاپس راله او ماشوم له لاس کې ډوډۍ ورکړې ده یا خدایا څه عجیبه حالت دی دومره پې تلواره ده چې زما رب خوشحاله شي او چې د الله کم حکم دی په ما جاري شي خو چې زما رب خوشحاله شي زما رب خفه کړی دی ماشوم یې غېږ کې ونیوه حضور پاک له راله او ماشوم له ډوډۍ ورکړې وه د رسول الله مبارک مخکې ماشوم ډوډۍ خوري وایي د الله رسوله بس ماشوم زما د پیو نه کټ شوی دی ورته وګورئ دا دې په خپله ډوډۍ خوړی شي واه واه ماشوم د چاړه کېږي دا دې په خپله ډوډۍ خوړی شي دا دې ګورئ په خپله خوري ډوډۍ ما ته حاجت نشته نو رسول الله مبارکه ماشوم ته واغېش بل چاله یې ورکړه وایي د ده کفاله په تا را دا به تل ویې او ښځه یې بوتله وایي دا سنګسار کې په کاڼو یې وویشته او ساتې لاړه دې ته توبه وایي ما ګناه کړې ده بچې به خپل کار کوي بچی که مریو کار سکیږي دغه ډوډۍ خوري بار بار پیغمبر راځي په ما د خدای حکم جاری کا ګناه باندې الله خفه شوی اوس دا الله خوشحالول غواړي که نه نو په ډېر اسانه خوشحالېږي چې الله زما توبه بیا به ګناه نه کړم 3 خبرې دي 3 یو دا چې ستومانه شي الندم توبتون بس تومانه شي څه چې دا ګناه مې نه وې کړې څه خبه وه دې ته ستومانتیا وي دویم معافي وغواړئ فقلت استغفروا ربکم د خدای نه بخښنه وغواړئ چې خدای ما وبخه ما معاف کا او دریم قصد به کوې چې آینده له به دا ګناه نه کوم 3 خبرې شي ستومانه چې دا ګناه مې نه وې کړې څه خبه توبه به وباسئ الله ما معاف کا او آینده له به قصد وکړي چې دا ګناه به بیا نه کوم بس خدای به دې وبخي او که ډېر یېرېږې نو یو منځ چې هغې ته صلات توبه وایي هغه وکړئ او 2 رکاته منځ وکړه
او بیا الله ته اوچت که خیر دی که د هغه عربي الفاظ نه راځي لا اله الا الله الحلیم الکریم سبحان الله رب العرش العظیم هغه دعا نه درځي هسې د الله صفت وکړه یا خدای ته قادر مطلق ذات دی خدای ته سخي ذات دی ته بخونکی خدایه او زه ګناهګار یم الله دا مونځ مې وکړه زما ګناه ماته وبخه هغه الفاظ نه راځي پروا نشته به د خدای لږ صفتونه وکړه ووایه چې زه ګناهګار یم ما ګناه کړې ده ما معاف کا الله به دې معاف کړي او توبه باندې الله ډېر خوشحالېږي مولانا روم صاحب رحمت الله علیه یو واقع لیکلی مولانا روم صاحب ډېر لوی عالم وګورئ ښه صوفي مو ډېر لوی عالم وی د حضرت عمر د مثنوي کې شته د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه وه په شرابو کلکه پابندي وه چې شراب به څوک نه څښي یو مسلمانو او د یو ذمي یهودي عیسایي د هغه د کور نه راووته د شرابو بوتل وسره شراب یې واخیستل او چې څنګه د هغه کور نه راووته حضرت عمر فاروق یې ولیده بس پوه سړي وي دا خو غرق شوم د امیر المؤمنین په خپله ولیدم یو خدای چې بل څوک را باندې ګوی وکړي نه امیر المؤمنین په خپله ولیدم او عمر هغه له خدای دومره روب ورکړی چې خلک به ترې لړزېدل په بخاري شریف کې راځي عبدالله ابن عباس غوندې سړی صاحب د عباس رضی الله عنه زوی د حضور پاک د تره زوی د عبدالله ابن عباس او د پیغمبر مبارک خدمت یې کړی دی او خلکو به ډېر قدر او عزت کو پیغمبر مبارک ورته د علم او د حکمت دعا کړې ده او په بخاري کې راځي وي یو مسله کې مې سودا وه او دا مسله به د عمر نه بل چاته نه وه معلومه و یو کال په دې سوچ کې هم چې د عمر نه به دا تپوس څنګه کوم یو کال نو یو ځل ورسره په سفر باندې روان وم نو یو دسماتي لته نو ما ورسره لوټه واخیسته نو په لارې طبیعت برابر و نو ما ورته وویل چې صاحب یو کال وشو خو تا نه یریږم تپوس ته نه نشم کولی دوه ښځې تتوبه الی الله چې قرآن شریف کې راځي قد صغت قلوبکما نو دا کمې ښځې وې وی ما ته وی چې ابن عباس یو کال ما نه یریږي تپوس ته شي کولی چې د دین مسله ده ته نی معلومه تا ته پته چې ما سره شته فوري تپوس کوه او جواب یې راله راکړه دومره هیبت و د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نو سړی دا خو ما شراب بوتل لاس کې دی عمر ولیدم اوس به څه کېږي یو خبره به راته وکړم ګورې شراب هم نن ډېر عام دی ښه بس د پیغمبر مبارک وینا ده چې قیامت به راځي نو او د قیامت نه مخکې به دا نښې خامخا پیدا کېږي خو کوشش به مونږ کوو چې د هغې نښو مصداق مونږ ونه ګرځو بس چې دا په مونږ کې خدای را پیدا نه کړي دا نښې دا غټ خطرناک جرم دا دی چې دا نښې په مونږ کې پیدا شي او د دې ګناه دپاره مونږ استعمال شو راشه کولو شرابونه خرڅېږي قسم په خدای دا لوی لوی خلک کولو په خپلو خادو کې او په ودونو کې او د شپې لګیا دی شرابونه څکي هېڅ پروا نشته او په نوره دنیا کې پاکستان کې خو لا بیا هم پابندي ده په شرابو ورشئ تاسو په نوره دنیا کې وګورئ نو حیران به شئ په ازبکستان کې کولاو شراب کولاو بلکې زه ډېر ناشنا دا وه چې تاشقند ایرپورټ باندې مونږ راتلو لاهور ته فلایټ و زمونږ نو د مانځه وختو نو په ټول تاشقند ایرپورټ کې جومات نشته چې مونږ پکې مونځ وکړو د مسلمانانو وروسته آزاد شوی ټول ایرپورټ کې جومات نشته مونږ وی مونځ کوم ځای وکړو جومات نشته او هلته بې د جومات نه بار په میدان په مونځ پابندي ده داسې په سړک باندې په فرش باندې مونځ نشي کولی پولیس دې اوچتوي چې دلته به مونځ نه کوې خو د مونځ خپل ځای دی هلته یې کوه په ټول ایرپورټ کې د مانځه ځای نو هلکه دا به دې مونځ سره څه کوو وی یو وی دلته مه کوه بل وی دلته مه کوه ما ملګري ته څادر واچوه سړیه مونږ نه مونځ قضا کېږي خپل کار به کوي پولیس ته یو کار سي یو ځای کې هم څادرونه واچولو خپل مونځ هم وکړه خلکو راته نیغ نیغ کتل چې دا څه کوي او دا واوره د مونځ ځای پکې نه د مونځ لیکن د شرابو ځای پکې و هلته یې لیکلي چې دا د شرابو دوکان او که څوک شراب څکي نو دې کوټه کې به څکي
د شرابو د څښلو خپل ځای دی مخصوص او باقاعده پې د پاسه لیکلي و چې شراب دلته بس کې په میدان به نس کې دلته څښه. مصر کې په خدای مې د قسم مصر کې کم هوټل کې چې مونږ دیرو په کم هوټل کې مونږ به پکې سار ناشته کوله کله هم پکې خوراک کو نو یو ورځ داسې انګریزان ناست و نور خلک مو هر چا ځان سره خپل بوتل راوړی په میز ناست و خپل شرابونه یې څښه. هغه مصر چې صحابه فتح کړی په دوبۍ کې ورشه وګوره په ایرپورټ کې درته دوکانونه د شرابو کولاو دي مکمل